او د پیدا کېدو سره چې څنګه نبی رسول الله ځمکې له لاړ وی एकदम الټه شه داسې او چې الټه شو داسې نه چې الټه شو په سجده باندې پرېوته نبی رسول الله د لس 15 منټو دی دغه وخت کې دنیا کې او په سجده باندې ډېر سات پروت زه حیرانم دغه وخت کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مور وی زه نبی رسول الله چې پیدا کېده زه ولاړم وی نبی رسول الله مبارک داسې پروت په سجده باندې د 15 منټو نبی رسول الله دنیا کې په سجده باندې پروت بیا لږ ساعت بعد داسې راته شو داسې راته شو لکه پوخ سړی چې راته وي او لاس اسمان ته داسې اوچت کړم ټول څوک سره بیا سبحان الله وایي وی قسم دې چې ملاس کې واغسته او ما نبی رسول الله مبارک څنګه لاس کې واغسته وی نبی رسول الله एकदम سترګې وغړول کده د غټو سړو غوندې و چې څنګه ته ما وکتل د نبی رسول الله مبارک په خله باندې مسکا او په خندا شو ټول څوک سره سبحان الله شوق سره جذبې سره سبحان الله وایي دوی ما بچی نیولې وړه مې نه کېده چې بچی کېدم ما وی تا بچی نه دی نیولې تا عام سړی تا د رب معشوقه لاس کې نیولې ده ما محترم اکثر خلک دا تپوس کوي چې یاره جی میلاد کول جایز دي که ناجایز دي ځکه دا ربیع الاول کې خلک میلادونه کوي نو په دا دریو خبرو باندې مختصر شانته بحث کوو انشاءالله د ټولو نه مخکې د نبی علیه صلات وسلام مبارک د دنیا ته د راتلو خبره کوو چې آقای نامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته راغلی او د هغې څومره کمالات د انسان د سیرت کتاب چې شروع کیږي دا په ولادت باندې چې دی د مور د ګیډې نه پیدا شي د ده په دنیا کې د سیرت او د ده په دنیا کې زمانه شروع شي او دا کتاب بیا د انسان دا کتاب د سیرت دا د ده په وفات باندې بندېږي دی وفات شو بس کتاب بند شو خبره ختم شو هغه که هر څومره لوی شخصیت دی په دنیا کې هغه که ستا مور دی ستا پلار دی ستا ماما دی تا ته هر څومره عزیز او محبوب دی دنیا ته راغې د سیرت کتاب کولو شو په ولادت باندې د دنیا نه لاړ په وفات باندې د سیرت کتاب بند شو موږ وایو چې تیر شو نو هیر شو چې لاړ دنیا نه خبره ختمه شوه تا ته چې هر څومره محبوب دی خبره ختمه د آدم علیه السلام نه واله تر قیامت د سبا پورې چې څومره انبیا راغلي دي د هغې د کتاب د سیرت دا په ولادت باندې شروع شوی دی او د هغې د سیرت کتاب دا په وفات باندې بند شوی دی ما سوا د یو شخص او یو ذات نه پس د رب د ذات نه پس یو انسان داسې دی چې د هغه د سیرت کتاب د ابتدا د ولادت نه شروع شوی دی دنیا ته لا راغلی نه دی دنیا کې د هغه د راتګ اثرات صرف شروع کېږي او زه به یو بله جمله ووایم چې دنیا کې لا اثرات هم نه دي شروع شوي زه به یو بله جمله ووایم چې دنیا لا نه ده قایمه شوې د دنیا د قیام نه مخکې د آقای نامدار محمد عربي د محمد رسول الله سیرت په اسمانونو باندې بره لیکل شوی دی زه وایم د موستا سیرت د ولادت نه شروع کېږي په وفات باندې ختمېږي د محمد عربي محمد رسول الله سیرت د دنیا د پیدا کېدو نه مخکې شروع شوی دی او دا سیرت دا کتاب به تر قیامت د سبا پورې چلیږي د ما محترم او زه یو بله خبره کوم د ما محترم خبره کوم د ولادت چې نبی علیه السلام مبارک دنیا ته راځي د ربیع الاول دا مبارکه میاشت ده چې موږ پکې زمانه تیرو او قسم دې موږ هم ډېر بختور یو ګورې ښه ټول بیا شوق سره سبحان الله هغه ډېر مبارک خلک چې د نبي اسلام په امت کې بیا ربیع الاول میاشت پې راشي ښه و تاسو ته وایم چې د نبي صلوات والسلام مبارک د ولادت نه مخکې زیری شروع شو عبدالمطلب د نبي اسلام نیکو هغه وایي چې نبي اسلام مبارک دنیا ته راته د هغې نه مخکې ما باندې زیری شروع شو ما خوب ولیدو بیت الله شریف سره د حجر اسود سره خوا کې زه پروتم حجر اسود یو کاڼی دی جنتي کاڼی دې سره خوا کې پروتم خوب مې ولیدو ما ته په خوب کې اواز وش احفر طیبه ما اواز وکړ طیبه څه شی دی ما ته وی مبارک شی وکنه ما چې دا څه یادی وی را پاسېدم سم نه ښکارېده په سبا بیا دغه ځای پرېوتم ما که چې ته بیا خوب ښکاره شم بیا وی ما ته خوب ښکاره شم ما ته وی احفر بره نیکي وکنه بیا حیران یم چې دا نیکي څه شی دی چې زه یې وکنم پوه نه شوم جي بیا په درېیمه شپه بیا هغه ځای ته رالم ما که چې ته بیا خوب ښکاره شو چې بیا سملاستم ما ته اواز وشو احفر ماء زمزم ما ته یې وی د زمزم اوبه وکنه زه حیران وم ځکه د اسماعیل علیه السلام نه پس بیا اوبه جاري وې خو لیکن د اعمالو د وجې نه یا د حکمت د وجې نه دا زمزم اوبه بیا پټې شوې وې ختمې شوې وې دنیا کې ښه
ختم شوی نه خو بس بند شوی وي ډیره زمانه اوبه نه وي وایي ما ګرځېدم ما ته اشاره وشوه چې یو رغې غونتي سپینې وزرې به وي هغه چې په کوم ځای کې مخوکه وواله هغه ځای وکنه د عبدالمطلب وایي ما ځان سره مشرې زوی که حارث نامه وه ما وایي راځه هلکه دا ځای کوو ګرځېدم خپل خاندان ناپسې خاندلي وي عبدالمطلب لیونی شوی دی ما وایي خوب ښکاره کېږي څه چل ده وګرځېدم حتی تر دې وایي چې کم ځای باندې مارغه کن دغه والی و مخوکه والی و چې هغه ځای مې کنسته وایي دې کې یو چینه راووته چې مې وکته هغه الله تبارک وتعالی زمزم بیا راویستې ټول څوک سره سبحان الله ما وایي چې جي خوب خورې شاشه بیا د قریش دا ټول لارې چې موږ له اوبه راکړه ما وایي بهي تاسو خو ما پسې استهزاګانې او خنداګانې کولې اوبه چېرته درکولی شم خو خیر هغه هم د نبي اسلام مبارک نیکه و سخي و که نه نبي اسلام نیکه چې نوسې چاته منع نشي کولی نو نیکه به د کوم ځای نه وکړي هغه اوبه جاری شو د عبدالمطلب وایي نبی اسلام مبارک دنیا کې نه دی پیدا وایي ما دا دغه کړی که دا اوبه پیدا شوې ځکه د قریشو ما پسې ډېرې خنداګانې وکړې که دا اوبه پیدا شو نو زه به په دا 12 زامنو کې یو زوی د الله په نامه باندې ذبحه کوم حلالوم به اوبه الله پیدا کړې زمزم وایي ګرځېدم ما وایي چې اوس کوم یو پکې الارو پرځوم او علیکم بچي الالول ډېر ګران کار دی هغه پخواني خلکو زما محترمو داسې نظر یې منه موږ تاسو چې چرګم نظر ومنو که نه الله دې معافي وکړي او کار هم پوره شي بیا وایي مړه اوس په دا چرګه څو کړي دي زموږ داسې نظر دی موږ الله سره دوکې کوو ما مخکې جمعه تاسو ته ویلي هغه داسې قوم چې خپل اولاد پې ذبحه کول ګورئ د دروغو نظرونه په هغې کې نو څنګه چې مونږ کې دي ګورئ ښه دا شیزونه نشته وایي قرانداز چا ورته وي دغلته یو جادوګره ښځه او هغې ورته قراندازي پې واچوه چې د کوم بچي نوم پکې راووته هغه راوپرځوه بس نو ما وایي صحیح ده قراندازي مې د 10-12 بچو نومونه ټیکټونه واچول چې مې وکته چې ما ته به کوم نیازبین و د چا په تندي کې د نبوت رڼا ښکاره کېده عبدالله یې نامه و د محمد رسول الله د والد صاحب نوم پکې راوخته زما ما وایي الله دا څه وکړمه جي د عبدالله خو ما ته ډېر نیازبین دی او ما وویل د هغه په تندي کې به د نبوت رڼا ښکاره کېده او تاسو ته دلیل هم ویم بلا دلیل خبره نه کوم وایي د عبدالله چې کله واده په لاره روانو یو جینۍ ورته لار کې ولاړه وه هغه جینۍ د عبدالله ته ووایي ما سره نکاح وکړه هغه جینۍ هم د یهودیانو یوه ښځه او جادوګره وه او دومره تیزه جادوګره ورته پته وه چې د ده په پشت کې د ده په دغه کې په ملا کې چې کوم دی نو نبوت والا مني او نطفه پرته ده دا کومه ښځې سره د صحبت وکړه هغه مني به هغه ښځې ته دغه شي د هغې د پیټ نه او د هغې د ګېډې نه به بیا پیغمبر پیدا کېږي چې هغه به د تمامې دنیا بلکې د تمامو انبیاو سرداري هغې ښځې ته پته لګېدلی و نو د عبدالله وادو په لار روانو د ښځې د لاس نه ونیو په لار کې اوس تماشه کوي د ما محترم عبدالله ته ما سره نکاح وکړه دغه ورته وایي عبدالله ورته زما والدینو دغلته یو بله قبیله ده په هغې کې زما نکاح دغه کړی مقرر کړی زه نکاح نشم کولی د والدینو خلاف نشم کولی اوس کاته بدله دی په موبایل باندې دغه وشي خبرې اترې وشي بیا کور کې غوبت جوړ کړي او پلاره مورې که دا راله نه کوې نو ګورې زهر اچوم زهر بهر نه چې غریب بس هسې په والدین خو والدین یې که نه یار مور او پلار خو مور او پلار هغه ته هسې قرآن کې الله فرمایي ولا تقل لهما اف والدینو ته به اف ځکه نه کوې ځکه قرآن کې الله فرمایله چې والدین داسې رشته ده چې دوی ته په اف باندې د اولاد درد رسېږي نو چې ته وله دا دمکي ورکړې چې دا جینۍ که دی او نه کړه جي ګوره ځان مړ کومه هغه هر څه کوي یا بیا تا ته پته چې جینۍ کې اجرایي اکثر ورسره سړی خبرې کوي الله دې معافي وکړي سړی ورسره په موبایل خبرې کوي چې پته ولګي دا بیچي د فیسبوک فرینډ و جي په مسنجر ملګري شو جي بس اوس مې واده دی پته ولګي چې بلا مال دی وایي اکثر وایي عبدالله ورته جواب کې وایي زما والدینو ماله رشته خوښه کړې ده او زه د والدینو په رضا باندې رضا یم زه نکاح نشم کولی نو دا زنانه ورته جواب کې وایي یو قدم ور مخکې شوه وایي داسې کار دی چې نکاح را سره نه کوې نو راځه هسې را سره سم ده بغیر نکاح را سره ناجایزه کار را سره خیر دی وکړه نو عبدالله ته لاس داسې ښکته کړ ورته وی یو اشعار شعر یې ورته ووایي وایي موږ داسې قریش داسې قوم نه یو چې الله به زموږ نه بد کار اخلي زما محترم زه ګناه نشم کولی چې زه د والدینو بلا اجازه تا سره واده نشم کولی تا د ګناه تصور څنګه وکړو چې زه به تا سره ګناه وکړم ما وی هغه د محمد رسول الله پلارو زما محترم عبدالله و چې لاړه وی پخوا داسې رواج و چې واده وشو د امینې سره واده وشو او دا امینه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک
والده وه د وهب لور وه او پاتې کېده به د تره په کور کې پرورش یې د تره په کور کې کړی چې وهیب یې نامه وه دا د نبي علیه السلام مبارک د نیکه ورور د نبي علیه السلام مبارک د نیکه ورور وهیب دا امینه د هغه په کور کې لویه شوې ده پخوا رواج به داسې و چې واده به وکړو نو 2-3 شپې به د سخر په کور کې تېرولې دا رواج و 2-3 شپې چې تېرې کړې واپس عبدالله را روان دی ما تاسو ته دلیل والا خبره کوم چې د عبدالله په تندي کې به د نبوت والا رڼا ښکارېده وی بیا را روانو وی هغه زنانه بیا عبدالله ته ودرېده ورته اواز وکړه عبدالله دې خوا راشه عبدالله بیا ورغې وی تا بیا د ګناه دغه کړ هغه ورته وی قسم دې زه ټیک ته چې مشرکه یم ټیک ته چې یهودیان یو ټیک ته چې په دغه باندې حسب نسب باندې تاسو نه کمزوري یو خو دومره ګیا ګوزرا نه یو چې ګوره ګناه کوو زه ګوره زناکاره ښځه نیم عبدالله ته وایي زه زناکاره ښځه نیم تا ته که ما خبره کړې ده قسم دې ستا په تندي کې ما ته د نبوت رڼا ښکارېده ما وی تا سره به زه میلو شم هغه رڼا به زما ګېډې ته منتقل شي لیکن ما ته هغه رڼا اوس نه ښکاره کېږي زه په تاسو کوم ته د ما نه یې پکار ده ما وی د نبي السلام د پلار په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده وی عبدالمطلب وی واقع مې کوله چې الله د عبدالله دغه راوخته څوک ذبحه کوم او څه چلو کوم وی حتی تر دې پورې وی عبدالله مې د مټ نه نیولی دی عبدالمطلب وی ما ته نیازبین بچی دی او روان کړی مې دی ما وی چې ذبحه کومې په لاره ډېرو خلکو راته ووي چې داسې کې عبدالمطلبه داسې کې ما وی څوک ما چې نظر منلی د الله په ذات باندې هغه پخواني خلکو ما ووي خلکو ورته داسې کار وکړه چې زمونږ په دغه کې چې کوم دی نو د یو سر دیت د یو سړي دیت چې دی دا 10 اوښان دي 10 اوښان ټیکټ کې بند کا او د عبدالله سره خوراندازي واچوه نو که د 10 اوښان راووتو نو اوښان خیر د ذبحه کا عبدالله دا خبره د عبدالله پلار عبدالمطلب دا خبره ذهن واغسته او ټیکټونه واچول چې 10 اوښان یو دغه طرف ته واچول بل طرف ته عبدالله ټیکټ بیا د عبدالله راووتو وایي اوس څوک وایي 10 نور سیوا کا حتی تر دې پورې چې 10 به سیوا کول اوښان سلو ته ورسېدل په آخره کې د اوښانو په نامه باندې خوراندازي راووته عبدالمطلب وی زماړه بیا هم تسلي نه کوله په دوباره مې بیا ټیکټ واچو په دویم ځل بیا د سلو اوښانو ټیکټ راووته بیا مې تسلي نه کوله په درېیمه پیره مې بیا مې قراندازي وکړه چې قراندازي مې وکړه په درېیمه پیره هم د سلو اوښانو راووته د هغې دور نه تر اوسه پورې بلکې تر قیامت د سبا پورې د یو انسان د سر دیت سل اوښان مقرر شو ټول څوک سره سبحان الله د یو کس دیت قتل دا سل اوښان دي پته ولګېده څو اوښان دي هلکه چې جمعې له راځئ نو لږ مسلې به زده کوې که نه او چې یو مسله دې زده کړه د دین یو مسله دې زده کړه علما کرام فرمایي د 100 رکاتو د نفلو نه افضل دي ټول څوک سره سبحان الله داسې وشوه چې ستاسو قبول شوي 1000 رکاته وکړه او ټول ورځ چې اونخلې ځان مړ کړي 1000 رکاته به ونکړي او بیا دا پته هم نه لګېږي چې دا 1000 مې وکړه ځان مې مړ کړه نو دا به قبول شي که نه د قبول شویو 1000 رکاتو نفلو الله ثواب ورکړي دا چې ته جمعې له راشي نو څه به زده کړي او چې نه ته بار آرامیتوبونه کې بیا اخري اذان او اخري دغه له راشي نو بس د ګډو پیښیو کې درز او غربو کې بیا وتښتې یاره جي مونږ جانماز دې په وکړه یاره پیر صاحب جي جمعه وکړه جمعه مو نشته بس الله دې معافي وکړي خفه کېږئ مه وایي عبدالله وایي چې دغه مې مقرر کړه ما خبره دې پورې کوله زما محترمو چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک کله د عبدالله واده وشو ولادت کېده زما محترمو د ولادت خبره کو وی عبدالله په سفر باندې تلو او چې واپس راته امینې ته ویلو اوږده واقع ده خو مختصر یې کوم چې واپس راته ورته وی د قافلې ګنټي به تا ته دغه شي پته به ولګېږي چې هغه راغی او دغه وخت کې د نبي علیه السلام د پلار عمر 18 سال ښه عمر یې څونه 18 سال عمر کې د نبي علیه السلام پلار د تجارت قافلې سره تلو واپس چې ګنټي بجو شوه امینه وی په دروازه کې ولاړم ما وی عبدالله راغی زما عمر هم دغه وخت کې کم 17 سال یا 16 سال جینۍ وم وی په دروازه کې ولاړم قافلې ټول قافلې نه خلک راتله هر سړي هر ماشوم هر بچي به پلار له منډه واله هرې ښځې خپل خاون له منډه واله سامانونه یې لاس کې نیولې کور ته درنه کول قافله ختمه شوه د ما خاون عبدالله ښکاره نه شو زه داسې په دروازه کې یکې تنها ولاړم ما اواز وکړه عبدالله پکې نه ښکاره کېږي وایي چا اواز نه کو د یرې د وجې نه حتی تر دې پورې زه په دروازه کې ولاړم ما وایي دروازه نه پرېږدم تر کومې ما ته عبدالله ویلي دي چې زه ته دروازه تا ته د قافلې ګنټي بجو شي او زه درشم نو یو ځای به کور ته درنه کېږو زه په دروازه کې ولاړم وای आवाज وشو چې کوم عبدالله ته په تمه ولاړې هغه عبدالله په مدینه منوره کې وفات شوی دی د ما محترم ما چې د وفات د خپل خاوند د نوجوانۍ आवाज واورېده ما زما لاسونه خپې په راپېدو شو سترګو نه مې اوښکې رابهېدې الله زما خو نوجواني ده
او په ګېډه باندې مې بچیم دی. الله زما خاون په نوجوانۍ کې لاړم. او بله خبره، الله که زما دا ماشوم پیدا شو، په عربو کې رواج ډېر بد رواج دی چې یتیم ته څوک په ښه نظر باندې نه ګوري. زما محترم، او دا خو الله فیصله کړې وه قرآن کې، الم یجدک یتیما فآوا. دې کې حکمت ته بیا درته یم چې الله یتیم ولې پیدا کړ. وایي دا امنه په رپېدلو لاسونو خپو باندې دننه شوه، ګویا د عبدالمطلب بیا هم تسلي نه کېده چې زما زوی وفات شوی دی. وی لاړم مدینې منورې ته کسان ولېږل، هلته پته ولګېده چې عبدالله په رښتیانه باندې هغه مریض شو، بیمار شو، د هغې نه هغه وفات شو. امینه وی داسې ګړي په ما راله چې زما بچی محمد رسول الله دنیا ته پیدا کېږي. اوس توجه کوئ زما محترم چې د نبی علیه السلام ولادت کېږي. وی ولادت یو په زنانو باندې درد ولادت راځي. توجه کوئ ډېره زیاته. هغه زنانو ته پته لګېږي چې څومره تکلیف دی. ما سره دا فکر و خدایا رڼا نشته، دومره فقیري ده چې خاون مې نشته، نو په دا کوټه کې تیاره ده، رڼا نشته، بچی پیدا کېږي. الله دومره غریبي ده، بچی پیدا کېږي. ما سره دلته د بچی په پیدایش کې چې تمام خاندان ولاړي، زه کونډه ما سره څوک شته نه او زما بچی پیدا کېږي. زه وایم رب د بره نه اواز کوي، امینې ته خفه کېږه ما، د چا چې څوک ني او عام خبره نه ده، د عام سړی نه پیدا کېږي، دا زما پیغمبر او معشوقه پیدا کېږي. ته د خاندانونو خبره کې تمام عالم په تماشه باندې دی چې محمد رسول الله پیدا کېږي. نبی علیہ السلام مبارک دنیا ته تشریف اوري کوي. وی مورې وی ګوره قسم دی چې ماشوم پیدا کېږي نو په زنانه باندې سخت دی. وی ما چې نبی علیہ السلام مبارک دنیا ته راته ولادت یې کېده، وی قسم دی ما ته سرور او مزه میلاوېده. ټول څوک سره سبحان الله ووایي. ما ته مزه میلاوېده. خو په کوټه کې تیاره ده. صبحي وخت ته ټایم هم درته وایم چې نبی علیہ السلام په کوم ټایم باندې پیدا شوي، دا یاد ساته. صبحي وخت ته تیاره ده چې د نبی علیہ السلام مبارک لږ جسم دنیا ته راښکاره شو، په دغه کوټه کې رڼا شو زما محترم. او د هغې دلیل هم بلا دلیل خبره نه کوو. کله چې دا نور ښکاره کېږي تاسو ته پته ده، د هغې نه مخکې لږه غوندې رڼا ولګي صبحي کې، تاسو ته پته ده. والصبح اذا تنفس قرآن کې الله فرمایي. او زه به تاسو ته یو ناشنا کلمه ووایم. قرآن کې الله فرمایي والصبح اذا تنفس. زما د قسم په صبحي باندې چې کله دا ساه والي، صبحي باندې زما رب قسم ولې خوړلی دی؟ د هغې وجه دا ده چې محمد رسول الله پکې پیدا شوی دی. ټول څوک سره سبحان الله. نو چې څنګه د نور نه مخکې لږه غوندې رڼا پیدا کېږي، داسې محمد رسول الله د نور نه زیات منور دی. هغه چې دنیا ته راته امینه بیبي وي چې محمد رسول الله لږ غوندې جسم دنیا ته ښکاره شو، وی رڼا شوه. چې څونه نبي علیه السلام دنیا ته بار راوته، رڼا زیاتېده، رڼا زیاتېده، حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله زمانه وزېږېده. ما نبي علیه السلام محمد رسول الله چې وزېږه، وایي دومره تیزه رڼا ښکاره شوه چې الله ما ته شام او فارس ښکاره کړه. د هغې رڼا سره علما کرام فرمایي چې دا دنیا ټوله وجړه کېده. د هغې په جړه کېدو سره په فارس کې یو اور، علما کرام فرمایي چې دا اور 1000 کالونه نه مړ شوی چې محمد رسول الله دنیا ته تشریف اوري وکړه، هغه اور مړ شو. په خانه کعبه کې یو بوت و، هغه 24 غنټې ماوې تمام وخت ولاړو چې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف اوري وکړه. هغه بوت را پرېوته او داسې وکړه. دې کافرانو یې موږ بوت نیغه را پرېوته، بوت هم نیغه بوت را پرېوته. ماوې دا بوتان به نور نیغ نشي. قسم دی چې هغه تیرېګانې، هغه تیرېګانې چې هغه د ظلمت، د ظلم، د بربریت چې مور به په عالمي منډی کې خرڅېده، خور به نیلامېده په منډو کې چې محمد رسول الله دنیا ته تشریف اوري وکړه. زما پیغمبر ووایي د مور په خپو کې جنت دی. ټول څوک سره سبحان الله ووایي. امینه بیبي وایي ما عجیبه غوندې کیفیت ولیده. نبی علیه السلام چې څنګه دنیا ته ښکاره شو، وایي ماشوم چې پیدا کېږي نو دی د وینو نه سوري جي، د وینو نه سوري. وایي ما دا پیغمبر ولید داسې پیدا شي لکه ته به چې چا لامبولې د. ټول څوک سره سبحان الله وایي. لامبولې پیدا شو، لامبولې ما وایي ګنې زما ګېډه کې چا لامبولې. بله خبره کوم، او چې پیدا شو دایڼې وله دا نوم کټ کوي چې زما د ګېډې نه پیدا شو، نوم یې اټومیټک زما رب په ګېډه کې کټ کړی و زما محترم. او بله جمله ویم، وایي چې پیدا شو الله سنت کړی پیدا که ختمی شي و بیا ټول څوک سره سبحان الله. او د پیدا کېدو سره چې څنګه نبي علیه السلام ځمکې له لاړه،
وی एकदम الټه شه داسې او چې الټه شو داسې نه چې الټه شو په سجده باندې پرېوتو نبی علیہ السلام د لس 15 منټو دی دغه وخت کې دنیا کې او په سجده باندې ډېر سات پروت و زه حیران وم دغه وخت کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مور وه وایي زه نبی علیہ السلام چې پیدا کېده زه ولاړم وایي نبی علیہ السلام مبارک داسې پروت و په سجده باندې د 15 منټو نبی علیہ السلام دنیا کې په سجده باندې پروت و بیا لږ ساعت بعد داسې راتغه شو داسې راتاو شو لکه پوخ سړی چې راته وي او لاس یې اسمان ته داسې اوچت کړه ټول څوک سره بیا سبحان الله وایي وی قسم دی چې مې لاس کې واغسته او ما نبی اسلام مبارک څنګه لاس کې واغسته وی نبی اسلام एकदम سترګې وغړو لکه د غټو سړو غوندې وی چې څنګه ته ما وکتل د نبی اسلام مبارک په خوله باندې مسکا او په خندا شه ټول څوک سره سبحان الله شوق سره جذبې سره سبحان الله وایي دوی ما بچی نیولې وړه مې نه کېده چې بچی کېدم ما وی تا بچی نه دی نیولې تا عام سړی تا د رب معشوقه لاس کې نیولې ده ما محترم ځکه قرآن کې الله فرمایي انما یبایعون چا چې د پیغمبر سره بیعت وکړه د ده په لاس کې دا گویا د زما د رب سره لاس مې وکړی ټول څوک سره سبحان الله نبی اسلام مبارک کې لاس کې نیولې وی د هغې نورانیات ما ته ښکاره شو قسم دې نیولې ما لاس کې و ما ته لذت میلاوېده وړه مې نه کېده چې دا نبی اسلام مبارک کېدم بیا علما کرام فرمایي چې نبی اسلام مبارک دنیا ته راغی نو څه ټیم اوس دې دور کې بیا علماء ټیم مقرر کړی دی چې د نبی اسلام مبارک د ولادت ټیم صبحي وخت کې ما درته ووایي چې رڼا لږه لږه ښکارېده خو تیاره وه بیا او ټیم د نبی اسلام چې پیدا کېدو 20 منټ د پاسه په 4 بجې 20 منټه د پاسه په 4 بجې نبی اسلام مبارک دنیا ته تشریف اوړ کړی ده څه ټیم باندې کړی ده 20 منټه د پاسه په 100 باندې که چا نه تا تپوس وکړه چې نبی اسلام په څه ټیم دنیا ته راغلی نو په څه ټیم به ورته وایي ټول شوق سره ووایي 20 منټه د پاسه په 4 بجې باندې نبی اسلام مبارک دنیا ته تشریف اوري کړی وه او روز د ګلو روز وخه د څه روز وه په دې باندې د ټول علماو اتفاق دی بیا بعضې علما کرام وایي چې په 12 ربیع الاول باندې پیدا شوی دی که نه مختلف اقوال دي خو زه درته د اهل سنت والجماعت حنفي دیوبندي عقیده ویم چې دا نبی اسلام مبارک پسې پیدا شو اکثر علما کرام زمونږ چې کوم علما کرام دي هغوی په دې باندې اتفاق کړی دی په 9 ربیع الاول باندې نبی اسلام مبارک دنیا ته تشریف اوري کړی ورنه مشهور ګورې 12 ربیع الاول دی ښه مشهور څه دی 12 ربیع زمونږ شیخ صاحب شیخ ادریس صاحب اکثر موږ ته درس کوي د ترجمه الباب کې بخاري شریف کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته پیدا شو هغه ابو لهب چې وکړه هغه وینځه ثویبه د ابو لهب وینځه و ثویبه نامه وه هغې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک زیر ابو لهب ته ووی په ترجمه الباب بخاري شریف کې دا حدیث موجود دی عباس رضی الله تعالی عنه یو خوب لیدلی و د هغې باره کې به موږ ته شیخ صاحب شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت حیاتهم فرمایل وی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شو د ابو لهب وینځه و ثویبه نامه وه هغې اشاره وکړه داسې ابو لهب ته یې وویل ستا واره پیدا شو د هغه مړ ورور زوی دې پیدا شو وی ابو لهب چې دا وورېده وي په خندا شو او گویا د خوشحالۍ نه هغه وینځه ازاده کړه علما کرام فرمایي عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ما خوب ولیده گویا په خوب کې مې ابو لهب ولیده ما ته تپوس وکړو وایه تا ته نبي اسلام خیري کړی څنګه حال دی ما ته وی قسم دی ډېر بد حال دی لیکن یوه ورځ راشي د ګل ورځ چې کله راشي هغه ورځ چې کله زما پیغمبر محمد رسول الله دنیا ته تشریف اوري وکړه او د هغه په خوشحالۍ کې ما هغه وینځې ته اشاره وکړه چې ته ازاد یې الله زما د ګوتې نه په هغه ورځ باندې چینه را شروع کړي هغه ځای کې ما باندې عذاب سپکې ټول څوک سره سبحان الله بعضې خلک یې جي لکه ډاګی واجي رحمت الله علیه د علمای دیوبند نه یو لوی عالم په ډاګی کې مظاهر العلوم نه د هغې فراغت شو هغه د میلاد قایل و ښه بعضې خلک دیوبندیانو کې ډېر نه مني پنجپیریان نه مني اهل حدیث میلاد نه مني شیخ ادریس صاحب زموږ استاد به فرمایل چې بعضې خلک په میلاد باندې جګړې کې په کوڅو کې لاندې وتي نو هغه وایي میلاد ربیع الاول کې خوشحالي مناول یا د نبی اسلام په راتګ باندې دنیا کې خوشحالي مناول دا مناول شي په چې ستا زوی پیدا شي نو ته خوشحالي نه مناوې یا انګریزان هیپي برث ډے کوي مناوي که نه یاره جي په دې تاریخ باندې چې کوم دی نو پلان کې نو نبی علیه صلات وسلام مبارک په راتلو باندې په ولادت باندې خوشحالي پکار ده خو داسې خوشحالي نه چې هغه خوشحالي د بدعاتو خرافاتو رسوماتو نه ډکوي چې بهی ته پکې ډیوې بلې او تا پکې چې کوم دی نو لیټونه بل کړي او کورسۍ دی پکې خالي پرېښي چې نبی علیه السلام به دې ته راځي نه څنګه چې علماء دیوبند سیرت النبي ځکه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي بوادر النوادر اخري کتاب دی تانوي صاحب وایي سیرت او میلاد دواړه یو شی دی سیرت و میلاد دواړه یو شی دی صرف نمونه بدل دي او تاسو یو بله خبره کوم سیرت النبي چې دی دا کل دا عنوان کلی دی
په دې باندې طالبان پوهیږي سیرت النبی عنوان کلی دی دا د نبی اسلام د ولادت نه والا تر انتها ټول سیرت ته شامل دی نو ځکه علماء دیوبند سیرت النبی په نوم باندې په عنوان باندې چې کوم دینو مجلس قایموي او بریلیان چې موږ ته وایو اکثر بریلیان هغه چې دا مجلس قایموي نو د میلاد النبی باندې او د میلاد النبی عنوان چې دی دا جزئی دی صرف میلاد ته شامل دی د سیرت النبی عنوان دا ټول د نبی اسلام سیرت ته شامل دی په دې کې میلاد هم راغی وفات هم راغی هر سره له و میلاد چې په دې کې صرف ولادت دی علماء کرام فرمایي کته جلسم جوړه نبی اسلام مبارک د پاره خوشالیم کې نو خیر د صدقه او خیراتونه کو جایز دي خدا نه غوړي چې ته چې په ربیع الاول کې جایز دی او بیا جایز دی دا نه کالو سر صدقه او میلادونه کو جایز دي د مامو او کته په کې خاص کې چې نه چې په ربیع الاول کې ثواب دی نور کې نشته نو دا بدعت دی زما محترم خان دا د موږ شیخ صاحب فرمایي مونږ پوه شئ په مسله باندې چې خاص په دې ربیع الاول کې دا کې او کته دا نه ګڼي چې نه دا د دین نه دی او په دې کې تخصیص نشته نو میلاد هر وخت کې کولی شي د ما محترم په خپل بچی له واده کې نو خیر د میلاد پکې وکړه بچی له واده کې د ډمو په ځای د اجراګانو په ځای پکې میلاد دا کا پوه شئ نو بیا به شرمېږي نه بیا به څه کېږي بیا به شرمېږي نه اخیره دا کو مونږ ګوره الله دې معافي وکړي مونږ چې شرمېږو نو د خپل لاس د وجې نه شرمېږو مونږ د خپل ځان د وجې نه شرمېږو مونږ خپل ځانونه په خپله شرمو د الله داسې ذات ته چې هغه شرمولو والا ذات نه دی ما خبرو کې که ته د بچي واده کې نو د اجراګانو ډمو په ځای پکې میلاد وکړه د نبي صلوات والسلام مبارک صفت دغه دپاره د نبي اسلام د نکاح هغه بیان پکې وکړه چې نبي اسلام نکاح څنګه کړې ده ازواج مطهراتو سره زندگی څنګه تېره کړې د خپلو لوریانو نکاح څنګه کړې ده او که دا کار ونه کړي اجراګان ډمې وګړي نو دا ځان په خپله وشرمې بیا ویره چې خدای وشرمو خدای چې نبی صلوات والسلام مبارک په دا میاشت کې ربیع الاول کې په 9 تاریخ باندې دنیا ته تشریف اوري کړی و د ګل ورځ او صبحي وخت کې ما وی والصبح اذا تنفس الله چې په صبحي باندې قسم خوري عام قسم نه خوري ولې محمد رسول الله صبحي وخت کې پیدا شوی او په کوم خار کې چې پیدا شوی دی زما رب هغه خار باندې قسم خوړلې گویا چې والسلام مبارک وساطت او نسبت راغلی دی هغه ځای زما رب مقدس کړی دی ټول څوک سره سبحان الله وای او بل اخیره د میلاد خبره کوم نو میلاد نه به جنگ جګړه نه جوړي که څوک مناوخه که نه مناوخه اختلافونه پکې مکه چې تا خپلو کې جاخي جوړې کړي دي او دا زمونږ علما کرام علما دیوبند وي چې میلاد جایز دی لیکن د خرافاتو نه پاک ته به دا نه ګڼي تخصیص په پکې نه کې چې په ربیع الاول کې جایز دی نورو کې جایز کالو سر میلاد کوو جایز دی او دا خبره پکې نه کې چې دا کم خرافات پکې کېږي منه دا کرسۍ پکې خالی پرې دي یا نور داسې وغیره د نبی اسلام صفات ذکر کا نعت وایه تلاوت وکړه بس صدقه او خیرات وکړه دا میلاد دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام